اورګزۍ کې د ډي سي دفتر نه کوم ریپورټ شیر شوی دی په هغه کې 12 کروڑ روپیو اورګزو نه علاج شوی دی. اوس تاسو دې جامې کې کېدای شي دا چوکۍ ته هغه نه علاج کړی وي، ما خپل هغه نه کړی، ما سره روپۍ نه وه. زه چې کله هسپتال ته لاړم ما ته کله ما ته ویل زوره خرچه کېږي، ما سره جیب کې 5 روپۍ نه وي. روپۍ چا ده؟ هغه د ما سره کارت نه کارت شوي په هغه کې دا نه وته دا غریب دی د مالداره زه چا شانه کارت وخت هغه مېلوي دی. لږ سوچ وکړو قومه، لږ فکر وکړو. دا خبره د بیله د پی ټي آی نه ده، دا خبره د جدوجهد د انقلاب د جهاد چې کوم دي دا ټولو مشترکه مسله دی. د نورو جوماتونه چې کوم دي سیاسي دی مو پرې راوتړله د پی ټي آی دی. ایا زه د خپل بچي لپاره حق غواړم چې د ما بچی پیدا شوی ښه نه وي په هغه باندې په لکو روپیو کروړه په لکو روپیو هغه قرضداري وي، د امریکې هغه قرضداره پیدا کېږي. ښه تاسو ته د دې خبرې پته شته چې موږ هر یو بچی ته پیدا کېږي په کروړو په لکو روپیو هغه قرضداري وي. ایا دا ته زه قرض نه بچبم دې لپاره جدوجهد کوم؟ دا د ما مسله دی که دا د قوم مسله دی؟ دې لپاره لږ سوچ کول پکار دي، لږ غور وکړو. تاسو سره یکه یوه موقع دی بیا تاسو ته داسې موقع نه میلوي. دا موقع بار بار تاسو ته نه میلوي چې ښه په کلو وګونې وو. دا اخري موقع دی او په 8 فروري باندې دا عزم وکړو، دا اراده وکړو چې انشاءالله که باران وي که ګلي وي که واوره وي که تندر وي خو موږ به وځو، د خپل بچي به ازادو، د خپل نظام به بدلو، موږ به داسې نظام راولو د هغه کې د مو ادارې محفوظې وي، د مو پولیس محفوظ وي، د ما تاڼه نرې محفوظه، ما تاڼه ورځي بمونو سره، د ما جومات نرې محفوظ، د ما کور بمونو سره ورځي. آیا ولې ورځي؟ د آخرت والا ټکی د امریکې دا چا کړی و چې تا ډرون حملې کې د خیبر کې ورباندې نیټو سپلای چا بند کړې وه؟ خو ته د دې خبرې پته نشته لري. دا عمران خان کړي وو دا اوس باندې خبرې باندې چې ته د ابسولوټلی نوټ ولې ته د مو باندې د خال د قومونو ته ولې راپورته کړي؟ دا ته ازادي دا به زه ازادوم، دا به ملا ازادي، دا سپین ږیری ته ازادوی شي، دا ماشومه ته ازادوی شي. په 8 فروري باندې ښه په ګاڼې سره وځو او په ښه په عزم سره وځو. دا ګوتې نشان چې کوم دی دا انشاءالله دې کې دوره طاقت شته چې عمران خان مودي سره بار راوخلی شو، خپل بچي مستقبل ښه کوی شو، ځان دپاره صحت فري کوی شو، روډونه جوړوی شو، بجلي راوستی شو، خو غیرت غواړي. چې تا غیرت وکړه قومه انشاءالله ما دا عزم دی، مو دا یو سوچ دی چې موږ به د قوم ته هغه حقوق ورکړو چې هغه چا نه وي ورکړی. اخري لاش خبره کوم د مو انتخابي نشان چې کوم دی چونکې مو ازاد یې پرېغلو مو نه بیټ نشان واخیسته جو خو ټینګېدی نه شو بیټ نه ویروت. بیا مو یو بل اګریمنټ کړی و نظریات یې سره ته هغه بیټسمین و په شپې شپې یې رانه هغه واخیست. دا اوس د سوچ خبره دی، شپې شپې هغه نه لري. نو بیا مو انتخابي نشان سترګه راخیستې انساني سترګه. سنیټر صاحب بار بار دا خبره دي چې ما د سترګې نشان ځکه خوښ کړی دی قومه چې 18 قومه اورګزي ته زه په یوې سترګې کسم، 18 قومه اورګزي ته زه په یوې سترګې کسم. که وړوکی دی که ماشوم دی انشاءالله بېله تفریق کار به کېږي، په هغه کې مذهبي دغه نوي کارت به نه استعمالېږي، هغه کې د لنجو د کنجو خبرې به نه وي، صفا سوتره ماحول به وي. او بل مو سره کوم کاندیډیټ دی یعنې 36 والا چونکې د مو دغه ډسټرکټ هغه جوین شو نو هغه یعنې 36 نه یوسف خان دی انګوله د هغه نشان دی مچکې. نو تاسو ټول دا کوشش وکړو چې انشاءالله دا دواړه ووټونه ښه په عزم او ښه په ارادې سره فل کوم. بقیه مشرانو کومې خبرې وکړي حاجي صاحب هغه بلکل موږ سره اتفاق دی. اوس سره څه غواړم ته تبېدول یو که بیا غواړو خو یوه وعده ته نه غواړم، یوه وعده ته نه غواړم چې پرې ته ماته ټول دا وعده وکړو چې انشاءالله موږ به ښه پر عزم اول به ووټ فل کوو او دویم وعده ته بیا به پی ټي آی پاکستان تحریک انصاف ته تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.